دا ملګری تپوس کوي چې یو بد عقیده کس وي او هغه مستمخ کې شي او استاد ضمیر ورپسې موز نه مني او تو ورپسې موز کې نو دا موز کیږي او کنه کیږي. نو جواب داده چې بد عقیده تاسو داسې یو ټکی اووي چې دا یو ډیر لوی مفهوم لري چې د دین مراد څه دی. کړه دین مراد داسې عقیده وي چې هغه د اسلام منافي وي نو بیا خو هغه کس مسلمان نه دی، نو غیر مسلم پسې موږ خو بالکل نه کیږي. او کنه هغه عقیده داسې وي چې هغه د اسلام منافي نه وي او بدعت وي نو بیا هغه پسې موږ پکار نه دی، مستقل طور او اتفاقی او موږ دیم ورپسې جایز دی. او کستاسو ضمیر نه مانی نو بهشکه مودريږي هغه پسې ځان لمنځو کوي، څه مسله نشته. خو لیکن کمی پوري چې د کېدو د نه کېدو تعلق دی ان هغه دا چې یو موږ اتفاقی بن مسلمان پسې کیږي که هغه رنګ ګناه کې مبتلا وي. مستقل امام داسې نه دی جوړول پکار. او که د بد عقیده نه مراد خدای مکه داسې عقیده وی لکه ختم نبوت منکر شو یا صحابه او تکفیر کوي صحابه تک دغه خود اسلام دایره کې دن نه دي، ناغي پسې خود موږ کې دو سوال نه پیدا کیږي. دا ملګری تپوس کوي چې یو اسکول دی هغه کې ټیچران اغستی دي، انو هغه سره د تنخواه خبره کړې ده، خو هغه د اسکول ذمہ داران 2 میاشتې تنخواه هغه لنی منی مور کوي. او د دې وجنه چې اسنه دې زمنګ نبیا لاړ شي نو موږ تبکار روانيږي، نو دا 2 میاشتې تنخواه ورلنی منی مور کو او بیا چې دا غي نه پس کوم تنخواه جوړیږي نه غو ورلوم پوره ورکو او د 2 میاشتو چې منی تنخواه پاتې ده دا ورله ورکو. نو دا 2 میاشتو پورې نیمه تنخواه ورکول دا جایز دی او که جایز نه دی. او د دې په تایید کې د یوې حدیث حواله ورکي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې تاسو د مزدوري د هغه د خولو او چېدونه مخ کې ورکي. نو د دې باره کې تاسو کوي. نو جواب داده چې کله یو ټیچر یو اسکول پرنسپل سره یا د اسکول ذمہ دار سره د استادای والا د ټیچینګ والا معاهده وشي نو په شریعت کې دیته اجاره ویل شي. نو اوس چې دای په کم ټایم باندې فیصله رااله چې تنخواه به هفته پس ورکي، کله رزي به ورکي، کمیاش پس به ورکي، کله 2 میاشتې پس به ورکي، دا د دې دوانو د جوړ خبره ده. نو کله میاشتې څنګه زمونږ عام روټین دی نو کله میاشتې باندې د دې دوانو اګریمنت وشو، د دې دوانو معاهده وشو، نو بیا به د میاش نرستو دغه استاد د خپل پوره تنخواه مستحق جوړیږي چې هغه ډیوټي ادا کړی وي. او کچري د لټ ټیم د پاره معاهده وکړه هفته سیلری دا یا تنخواه ان داغه به مستحق جوړیږي. او کدی سوره ټیم مقرر کړي چې ته موږ سره 1 کال پوري 2 کال پوري، نو دا د استاد اخلاقی ذمہ داری ده چې هغه کس عذر ورته نوي ان هغه دغه ټیم استاد سره اسکول پرنسپل سره په دغه اداره کې تیر کی. نو اخلاقی ذمہ داری جوړې دی شي چې هغه اخلاقی طور د دې پابند کړي شي چې ته بنځي د دې ځای نه تر څو پورې چې زمونږ استاد اګریمنت ته نو هغه پورې به ته موږ سره دلته کې استادي. خو لیکن د دې استاد اشارولو د پاره دا شرط لګول چې موږ به تعالی 1 میاشت یا 2 میاشت تنخواه نیمه کټکو، نو دا شرعاً جایز نه دی، د شریعت پرو سره دا جایز نه دی. هغه د خپل مزدوري او د خپل تنخواه مستحق دی ځکه چې هغه خپل کار پوره کړی دی، نو چې کار پوره وکړو هغه ته تنخواه پوره ورکول شي. اوس که هغه ایثارول غواړي نو بیا ردی دا اګریمنټو کې چې تعالی وبنګ 3 میاشتې پس تنخواه درکو 2 میاشتې پس به تنخواه درکو ان هغه د هغه پر ضامندای باندې موقوف کې دی شي. ولیکن کله تنخواه حساب کتاب د میاشتې په سر باندې وي نو بیا به د اسکول ذمہ داران هغه له میاش پسې پوره تنخواه ورکي. البته استاد لدا پکار دي چې هغه اخلاقی طور د دې پابند دي چې هغه د اسکول نه به وخته د کال په میاس کې نزي چې اسکول والا ته پریشانای نه جوړیږي. استاد لپاره دي چې د ادارې والا سره تعاون وکړي، ادارې والا لپاره دي چې استاد سره تعاون کوي، نو د باهمي تعاون په نتیجه کې به یو کار ان شاء الله تعالی خپل روان وي.
دا ملګری تپوس کوي چې یو کس بل یو نیم لاک روپۍ ورکوي د کاروبار دپاره او ورته وایي چې ته ماله میاشت کې 2500 روپۍ راکې او پیسې به زما په پیسو باندې وي، نو دا قسمه طریقې کار جایز دی او که ناجایز دی؟ نو جواب دا دی چې کله یو کس بل پیسې ورکوي او هغه بل کس په هغې باندې کاروبار کوي، محنت کوي، مزدوري کوي، نو دې ته د شریعت په رڼا کې مضاربت ویلی شي. دا د مضاربت والا معامله ده. په دې کې دا ضروري خبره ده چې دا پیسو والا او محنت والا چې کومه ګټه کېږي دوی به هغې کې د پرسنټیج په حساب سره خپله حصه علي، او که تاوان کېږي نو تاوان به د ګټې نه پوره کولی شي. نو دا دی چې کوم شرط لګولی دی چې ماله به میاشت کې 2500 روپۍ راکې، نو دا جایز نه دی، دا شرط، دا معامله ناجایز ده. ځکه چې کېدی شي هغه ته په میاشت کې 2500 روپۍ ګټه وشي، نو هغه به ټوله دی والي، نو هغه به څه کوي؟ دا هم کېدی شي چې د 2500 نه کمه ګټه وشي، نو هغه به دغه شانتې پاتې وي محنت والا، بلکې د جیب نه به ورسره یو ځای کوي. او دا هم ممکن ده چې دته ډېره زیاته ګټه وشي، نو د پیسو والا تاوان دی، نو لہذا دوی به ګټه پرسنټیج باندې تقسیموي، تاوان ته به هم ورسره غاړه ایږدي، الی به دا عقد جایز کېږي، دا معامله به جایز کېږي. دا ملګری تپوس کوي چې یو امام د ماښام لمونځ پړاوه، نو 3 رکعات کې هغه قرائت په مزه باندې کو، خو هغه لوډ سپیکر کې اورېدی شو، او بیا تشهد او بیا درود شریف هغه هم په مایک باندې ټولو خلقو واورېده. نو دوی دا تپوس کوي چې دې سره په مونځ باندې څه اثر پرېوتی دی او که نه دی پرېوتی؟ نو جواب دا دی چې امام لا کله امامتي کوي نو نن سبا عام طور هغه مایک وي چې هغه غوږ ته واچولی شي، او هغه مایک هغه بالکل خولې ته رانږدې وي، نو دا د خولې نه فاصله کې ساتل پکاري. خو دا خو بهرحال یو انتظامی مشوره ده. په دغه صورت کې چې کله امام خپل قرائت سرن کو، یعنی په مزه باندې کو، او د مایک په وجه باندې خلقو اوریدي دي، نو دې سره په مونځ باندې څه اثر نه دی پرېوتی، او د ټولو مونځ شوی دی. دا ملګری تپوس کوي چې یو سړی په هیره باندې د مازدیګر مونځ کې 3 یا 4 رکعات کې سوره فاتحه سره سورت یو ځای کې، یعنی زمونږ د پښتو په اصطلاح کې تش رکعات هغه ډک وکړي، نو د دې حکم څه دی؟ نو جواب دا دی چې په قصد باندې خو داسې نه دي کول پکار، او که په هیره باندې وکړي نو څه مسله نشته، په ته باندې سجده سهو وغیره هم نه راځي، لمونځ یې صحیح دی. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس 3 رکعات کې په تحیاتو باندې کېناست، او دته بیا دا شک راغی چې دا زه په 3 رکعات باندې ناست یم او که په 4 رکعات باندې ناست یم، د ده لپاره څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې دا پته څنګه به لګي چې دی په 3 رکعات باندې ناست دی، ځکه چې هغه ته خو شک راغلی دی، نو دا پته خو خیر نشي لګېدی چې دی په 3 رکعات باندې ناست شوی دی. البته داسې سوال کېدی شي چې یو سړی په سجده قاعده باندې کینی او بیا د هغه دا شکي چې دا زما 4 رکعات دی او که 3 رکعات دی، نو بیا د هغې باره کې حکم دا دی که دا کیس په ړومبي ځل باندې وشي، نو ده له مونځ ماتول پکار دي او دوباره مونځ کول پکار دي. بیا به خبره بالکل یقین ته لاړ شي، د شک نه به وځي، او هر هغه ځای کې چې کوم ځای کې بنده شک او تردد کې وي، نو یقین ته ځان رسول پکار دي. د یقین ته رسېدو طریقه هم دا ده چې دغه مونځ مات کړي او بیا دې د سر نه مونځ وکړي، او که نه بار بار دا راځي نو هر پیره مونځ ماتولو کې حرج دی، نو چې کوم طرف ته د غالب یقین وي او ډیر ګماني وي، نو په هغه مطابق د عملو کیږي. دا ملګری تپوس کوي چې کدو باره کې عوامو خلقو کې دا مشهوره ده چې دا څوک اخري نو د سلويخ رضی خېټه کې سنا وي، او دا خبره صحیح ده او که صحیح نه ده؟ نو جواب دا دی چې حضرت انس رضی الله عنه یو پیرا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره په روټای باندې یو ځای کې ناست، او چې کوم لوښی و نو په هغې کې
د غوښې پوټي ومو او د کدو ټوکړې هم وي. نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به د کدو هغه ټوکړې پسې لاس ګرځاو او هغه به خوړو. نو انس رضی الله عنه فرمای چې د دغه وجنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې خوخه د وجنه زما اون کدو سره محبت ته. او بعضی کتابونه لیکي چې انس رضی الله عنه چې کوم ملمنول به لنګر په خو ډوډۍ به په خولن پاغي کې به کدو هر یو بطور یو ډش خامخا په خو. نو به هر حال چې کړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو سیز خوخته او ظاهره خبره ده چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوخه او ناخوخه د وحی پرانا کې بوا. نو فائدې به هم ډيري، حکمتونه به پکې هم ډيري، فضایل به هم ډيري. خو زمونږ د پاره د ټولو نه غټه خبره هغه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خوخواله ده. اگر چې فقها دیته سنت زوائد وای یا سنت طبيعيه ورته وای چې کچره سو کدو انخري نو ګناګار نه ده، خو لیکن کدو سره بغض ساتل یا څنګه چې عوام خلقو کې بعض اوقات دی پورې مسخري کیږي نو دا نه دی پکار. ځکه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خوښ سيزو او دیته اتباع ویل شي. صحابه کرام رضی الله عنهم هغه خپل خوخه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خوخه باندې قربان کړي و. او علما یو ډیره قیمتي خبره کوي وی چې څوک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اطاعت کوي نو هغه ته جنت ملاويږي، او چې څوک اتباع کوي نو هغه ته الله تعالی خپل رضا ورکوي. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هر یو عمل کاغه زوائد سنتو کې راځي، کاغه سنت تشریعیو کې راځي، هغه باندې عمل پکار دی. او بلکې علما فرمایي چې زندګۍ کې کم از کم یو پیر خړل دا خامخا پکار دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنتو د اتباع په نیت باندې. نو دا دوره خبره خو ثابت ده چې د نبی علیہ السلام خوخو. البته دا نور خبره د عوام بیا ځان نه سیوا کوي، د ثنا ویلو دا خبره نشته، لیکن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوخوږي. دا ملګری تاسو کوي چې یو سړی بانګ ووري او قصدن عمدن موز د لاړ نشي نو موږ د یو مفتی سے بیان اوریدو چې هغه وی چې سو قصدن عمدن مسپریک دی هغه کافر دی. نو د دې شرعي حکم څه دی؟ نو جواب داده چې دا تاسو چې کوم مفتی صاحب بیان کې حدیث ویل دي نو دا حدیث د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم موجود دی. من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، چې څوک په قصد باندې مسپریک دی نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای فقد کفر. لیکن زمونږ احناف فرمای چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د دې ارشاد مقصد دا دی چې دا عمل دومره خراب عمل دی، دومره بدترین عمل دی چې دا د کفر په اعمالو کې حسابې دی شي. خو لیکن کفر چونکه یو اعتقادي سیز دی د عقیدې سره تعلق ساتي نو په دې وجه باندې زمونږ د احناف په نسبت باندې اگر چې کفر ته سړی په دې باندې نرسي خو لیکن اکبر الکبائر ورته ویل شي، په لوی ګناهونو کې لوی ګناه دی. نو حدیث هم ثابت ده او د حدیث مطلب چې کوم علماء احناف وي هغه امه تاسو ته وي، ولیکن د دې مطلب دا نه دی غني موږ پر خودلو کې څه گنجائش ته یا قصدن عمدن کې وسړی موږ نه کوي نو غني سم مسله بني نو دا خبره هم غلطه ده، انتهایی لوی ګناه ده. او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خود وفات په وخت هم دا وصیت پر خودو چې الصلاه وما ملکت ایمانکم، چې تاسو د موږ اهتمام کوئ او د خپل ما تحتو خیال ساتئ. دا ملګری وای چې یو مفتی سے بیان منګه اوریدو نو هغه یزید سره رحمت الله علیه وی نو دای ته په دې کې شک پیدا شو چې دا یزید مسلمانو او که کافرو د دې باره کې تپوس کوي. نو اگر چې دا مسله فقهی نه ده خو به هر حال د جواب داده چې یزید د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه زویو او تابعی اومو او اعمال بعضی کارونه هغه داسې شوي اومدي لکه حسین رضی الله تعالی عنه د شهادت واقعه
ان په دې وجه باندې د علماو په نظر کې دغه کار داسې دی چې دغه نه تعریف کې دی شي، نه دغه تحسین کې دی شي، نه هغه ته ټیک ویل شي. ولیکن دا یو ډیره لویه موضوع ده او په دې موضوع باندې یو مین دوه درې کې خبره کولم ګران کار دی. ولیکن به هر حال یزید د مسلمانو او کڅوک وسره رحمت الله علیه او نو په دې باندې څه ګناه ناراضي، ځکه چې زیات نه زیات هغه یو انسان ګناهګار کې دی شي او د رحمت سوال خو د ګناهګار انسان د پاره کول پکاري. دا ملګری تپوس کوي چې کله بنده نکونه کټ کی نو بیا هغه سره سکول پکار دی. نو جواب دا دی چې قبرستان ته وړل خو خیر ضروری نه دی، البته دفن کول مبارکه روایت موجود دي کتابونو کې چې دفن کول پکار دي. فقها فرمایي البته که دفن کول مشکل وي نو بیا پاک ځای کې غرزول پکار دي چې د خپل لاندې ناراضي. نو لومبه حکم د دفن کولو دی او دویم حکم د پاک ځای کې غرزول دی او پلیز ځای کې غرزول نه احتراز پکار دی. دا ملګری تپوس کوي چې یو امام سلور رکعاتو مسکی دویم رکعت باندې کې نه ناسته او دریم رکعت ته پاسې ده او رستنو خلقو اغیلا فتح ورکول شروع کړه. اعلان کې امام دریم رکعت ته ودرېدلو خو امام واپس راغی. نو اعلان کې دلته واپس راتلل نو په کار ځکه چې د فرض قیام پر خو د واجب قاعده لراغی د دې حکم څه دی. نو جواب دا دی چې په د باندې سجده سهو لازم شو انو سجده سهو چې وکړي نو مزبه صحیح شي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس ته او هغه خپل اشعار جوړ کړي دي او هغه اشعار خپل خزه ته اوري د هغه اشعار په معنا کې په مطلب کې څه قباحت او بدواله نشته او هغه سره سره د رباب غږی، نو د دې شرعي حکم څه شی دی؟ نو جواب دا دی چې اشعار جوړول صحیح اشعار چې داغه په مطلب کې داغه په الفاظو کې خلاف شریعت څخه خبره نه وي نو دا یو مباح کار دی. او بیا خپل خزي ته اشعار اورول یا خپل دوست اشعار اورول بل چاته په دې کوم څه قباحت نشته، ولیکن دا رباب غغول دا ناجایز دی. او چې کوم حدیث تاسو الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، دا حدیث تاسو را لګل دی او بیا تاسو وایي چې هغه ملګری وایي چې دا حدیث ضعیف دی. نو ضعیف حدیث مطلب دا نه دی چې ګنې دا حدیث نه دی، بلکې مطلب دا دی چې ارشاد د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دی، خو لیکن چې کوم راویانو نقل کړي دي نو په راویانو کې بعض اوقات ضعف راغلی وي، نو دا غیب وجباندی حدیث ضعیف وي. او دا نه چې یوازې دا حدیث ته د غانې بجانې د ممانعت باره کې نور احادیث موجود دي. نو کدا حدیث بذات خود ضعیف شي په یو طریق باندې نو یا نور طرق به قتل غواړي قتل وشي او دغه شانتي مضمون د حدیث ته قتل شي چې مضمون د نورو روایتونو نه مؤید دي. ان لہذا دا غتار شو یا رباب چې ورته مونږ وایو نو دا غغول دا ناجایز دي. یو سړی عمل نه کوي نو دا غ ذاتی مسله ده. زمونږ استاد سکار صرف خلق ته مسله خودل دي، مسله په خلق باندې مسلط کول نه دي. دا غ عمل کو الله تعالی ورله فائدہ ورکي، که عمل نه کوي نو موږ به دعا کو چې الله تعالی دې هغه له او موږ او تاسو ټول له د عمل توفیق راکړي. دا ملګری تپوس کوي چې د هیڅ په حالت کې د خپل خزي نه فائدہ اغستل جایز دي او کنه دي جایز. او بیا دې سره د حدیث پاک یو ټوکړه عمر علی ګریدا داغي بارکه تپوس کوي چې هغه کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل لک من الحائز ما فوق الازار. نو جواب داده چې د هیڅ په حالت کې خپل خزي سره کورواله کول دا حرام دی. او د قران پاک کې په وضاحت سره الله تبارک وتعالى د دینه منع فرمایلی ده.
د دین علاوه نور فائدہ اغستل که هغه سره ملاستوي که هغه خلول والا مسلوي یا ټچکول والا لاس لګول والا مسلوي دا فائدې دا قسمه فائدې اغستل دا جایز دي. او حدیث پاک کې لکه ما فوق الازار لکه من الحائز ما فوق الازار معنا دا چې د لنګ نه یعنی د پرتوګ نه پاسه فائدہ اغستل جایز دي. انو ولیکن ام المؤمنین عائشہ رضی الله عنها نا ابو داود شریف کی روایت ته هغه فرمایي چې دا حکم د هغه چا د پاره دی چې هغه معمر وي که نوجوان وي هغه د پاره د هیڅ په حالت کې خپل بیبي سره ډیر ملاعبت او لبي ندي پکار اسنه چې هغه په حرامو کار کې مبتلا شي کوروالی ته نوبت لاړ بشي نو کوروالی خود هیڅ په حالت کې حرام دی نو د حرامو ارتکاب به لازم راځي. نو په دی وجه باندې نوجوانانو د پاره بالخصوص د هیڅ په حالت کې خپل خزي سره ډیر ملاعبت او لبي وغیرہ ندي پکار اگر چې جایز دي خو لیکن بعضی وخت کې جایز کار د حرام د پاره کله نا کله ذریعہ جوړ شي نه په دی وجه بیا علما او مشران حضرات هغه د جایز کار نه منع فرمایي. دا ملګری تپوس کوي چې کله یو سړی د شپې نه جنابت کې شي او بیا کله د اونلام بیا د جنابت په حالت کې د سحر را پاسي نو د ویخیدو مسنون دعا الحمدلله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور دا دعا ویل جایز دی او کنه دی جایز؟ نو جواب داده چې د جنابت په حالت کې چې څومره مسنون دعاګانې دي انداغي ویل جایز دي. د قران پاک تلاوت کول زبانی یا پکې قران پاک کې کتو سره کوي او که زبانی وي نو دا ناجایز دي او د دین علاوه مسنون دعاګانې ویل دا جایز دي د جنابت په حالت کې. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس جنابت کې وي نو د جنابت په حالت کې غیر ضروری ویخته کټکول د دې څه حکم دی؟ نو موږ به سره په سوال کې دا نکونه یو ځای کو ځکه چې دا د کټکول سیز دی او دغه شانتي د بدن د مختلفو حصو نه د ویختو د کټکولو حکم راغلی دی. نو د جنابت په حالت کې د دې شرعي حکم څه دی؟ دا ملګری د دې تپوس کوي. نو جواب داده چې جنابت په حالت کې که ویخته کټکول شو او د بدن غیر ضروری ویخته کټکول شو نو دا بهتر نه دی، جایز دی که یو سړی کټ کې نو څه ګناه نشته خو لیکن بهتر نه دی. بهتر دا ده چې بنده که ویخته وي او که نکونه وي دا د پاکای په حالت کې کټ کی ځکه چې دی ته پلیتی رسیدلې ده نو دا د انسان د بدن صحیح صفات شوی ده نو چې دا پاک حالت کې جدا شي نو دا به بهتري انو دا بهتروالی حکم دی. ورنه څنګه چې ما تاسو ته وی کچری یو سړی په جنابت کې پاکي او کی ویخته کټ کی نو څه ګناه ور باندې نشته. دا ملګری تپوس کوي چې کله بنده د سحر سنت کوي او په تحیات باندې ناست وي عبده و رسولو پورې سبق اووي او دی خوا امام رکوع لاړ نو د رکعت لاندې کولو د پاره کده درود شریف پریدي اللهم ربنا پریدي او د عبده و رسولو باندې سلام او جارواسی نو دا جایز دی او کنه دی جایز؟ نو جواب داده چې اگر چې عبده و رسولو پورې ویلو سره د موز چې کوم واجب قرائت نغش شوی دی خو لیکن کچری د جمع د لاندې کول پوزیشن کې وي او جمع لاندې کول شي نو بیا د اللهم صل اللهم ربنا ویل پکار دی. د رکعات د لاندې کولو د پاره درود شریف پر خودل ندی پکار او دعا پر خودل ندی پکار چې دا سنت مکمل شي نه په لبه جمع چې د هر ځای کې جمع لاندې کی نو ان شاء الله تعالی د جمع هغه فضیلت بدته حاصل شي. حمدان نوم کې خودل دا تاسو چې کوم لیکره دي دا صحیح دی د الله تعالی حمد کون کې تعریف کون کې دا معنی صحیح دی. جی دا ملګری تپوس کوي چې یو کس علم بي انو دوباره د اودس کولو ضرورت شته او که نشته؟ نو جواب داده
چې که په لامبلو کې د اودس تمام اندامونه تقریبا دا لوانده شي، نو که چېرې لامبلو نه پس اودس ماتې والا یو څیز مخې ته نی راغلی نو دوباره اودس کولو ته ضرورت نشته. که چېرې د غسل په دوران کې د اودس نیت کړی وي نو اودس یې وموشه او د اودس ثواب ورته هم ملاو شه، او که نیت یې نه وي کړی نو بس صرف اودس یې وشه او ثواب ورته نه دی ملاو. دا ملګری تپوس کوي چې که یو سړی روزانه نوې جرابې اچوي، پاکې جرابې اچوي، نو د اودس په دوران کې په هغې باندې مسح کول د دې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې جرابې که هر رنګه وي، که زړې وي، که نوې وي، که پاکې وي، صفایي چې څنګه وي، خو لیکن په دې باندې مسح کول دا ناجایز دي. او که یو سړی په جرابو باندې مسح کوي او اودس کوي نو اودس یې هم نه کېږي، او بیا چې اودس یې ونه شي بیا مونځ هم نه جایز. نو په دې وجه باندې د جرابو باندې د مسح نه مکمل ځان ساتل پکار دي. البته که د پاسه پې موزي واچي نو بیا یو موضوع باندې مسح جایز ده، خو لیکن صرف جرابو باندې مسح کول دا جایز نه دي. دا ملګری تپوس کوي چې کله په موبایل کې پیسې ختمې شي نو ایډوانس بیلنس راغوښتل او بیا د هغې چې کله بنده کارډ لوډ کوي نو 3 روپۍ سیوا کټ کوي، نو دا په سود کې راځي یا نه راځي او د دې شرعي حکم څه دی؟ نو جواب دا دی چې د دې ایډوانس بیلنس راغوښتل هم جایز دي، او که هغې چې څومره پیسې تاسو راغوښتې دي د هغې نه 2 روپۍ سیوا کټ کوي نو دا هغې د سود په زمره کې نه راځي، بلکې دا د هغې خپل سروس چارجز دي، نو دا د هغې په وجه باندې کټ کوي. نو دا د سود والا معامله نه ده، په دې کې د سود څه پهلو نشته جي. دا ملګری تپوس کوي چې کله یو کس بل له قسم ورکي په قرآن باندې هغه نه لاس کیږدي، قسم ورله ورکي چې د نن نه پس به ته دا کار نه کوې او بیا هغه کار وکړي نو د دې څه کفاره ده؟ نو جواب دا دی چې دا قسم دی په قرآن مجید باندې لاس کې خودل او د قسم الفاظ ویل، دا د قسم په شانتې دي، نو د دې خلاف ورزي خو نه ده پکار، به هر حال کوشش پکار دی، خو که وشي د انسان نه د دې خلاف ورزي نو بیا په ده باندې به د قسم کفاره لازم راځي. هغه 10 مسکینان باندې ډوډۍ خورول دي 2 ټیمه، یا هغې له کپړې ورکول دي، یا 3 روژې نیسل دي، دا د قسم کفاره ده جي. دا ملګری تپوس کوي چې یو لیبارټری والا یو کس له کمیشن ورکوي په دې وجه چې مریضان هغه له رالیږي، او د دغې کمیشن په وجه باندې هغې د ټیسټ پیسو کې اضافه نه کوي مریض ته، بلکې سرکاري ریټ مطابق هغه ټیسټونه کوي. نو چې دا جایز دي او که نه دي جایز؟ نو جواب دا دی که چېرې یو کس دا کاروبار کوي چې هغه خلقو له لیبارټرو له وغیره مریضان ګوري، مریضانو ته وایي چې تاسو دغه لیبارټری کې ټیسټ کوئ، هغې له مریضان لیږي او بیا هغه د دې محنت څه متعین معاوضه اخلي، نو په دې کې څه اشکال نشته، خو په شرط د دې چې هغه لیبارټري معیاري لیبارټري وي، هسې نه چې هغه بیکاره لیبارټري وي او مریضان له دوکه ورکوي، د ښه ځای نه یې پاتې کوي او په خراب ځای باندې مریضان ورچي، نو دا مریضانو سره ظلم دی. نو که چېرې یو کس دا کاروبار کوي نو په دې کې څه حرج نشته، چې کله هغه کس چې کوم مریض دی نو په هغه باندې ظلم نشته، نو په دې کې څه حرج نشته. دا ملګری تپوس کوي چې موږ کاره کور کې چت کې دا نري او سرې میږي دي او د هغې نه موږ تنګ راغلي یو د خوراک څښاک څیزونو ته هغه ځان رسوي، نو د هغې دپاره څه وکړو؟ نو جواب دا دی چې د 19 سپاره کې سوره النمل کې 2 رکوع کې یو آیات دی، یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون. نو دا ما چې کوم ووین دا د آیات څه حصه ده، نو دا یو کاغذ باندې ولیکئ او هغه چې د میږو کومه سوړه ده نو په هغې کې یو ځای کې
نږدې غونډې چسپان کوي، الله تعالی به ان شاء الله تعالی رحم وکي او میږي به غزاینه لري شي.